بیا سکیل ټیکنالوژي څه شی دی؟ څنګه سکیل ټیکنالوژي څه شی دی؟ دې خبر ته سوچ وکړئ بچي. یو سړی روان دی تا پسې ګوري، تا پسې ټوپک یې نیولی دی او تا پسې روان دی داسې او ته له د دې دیوال نه شاته راتاو شي او په سر وي. صحیح شو؟ یا داسې چې ته ورته دغلته پټ ناست یې اخواته او ښکار یې ورته نه یا دې کنده کړي یا د دې ور شاته ناست یې او چې څنګه ته داسې کې په دغه مندوني لکه سټیل شوی غلا ته. نو سټیل ټیکنالوژي دې ته وایي که نه بچې چې یو جهاز یا میزایل داسې طریقې سره لاړ چې په دشمن باندې حمله وکړي چې هغه ورته ښکاره نه شي. دې ته وایي سټیل ټیکنالوژي. نن سبا چې بچې ګورئ جهاز اخلي څوک که نه هر یو څیز اخلي، هلیکاپټر اخلي، جهاز اخلي، ډرون اخلي. نو د هغې کې سټیل کیپیبلیټي ګوري چې دې ریډار ته که څنګه ګوره هر ځای کې ریډارونه لګېدلي که نه په جهاز کې هم ریډار لګېدلی، په ځمکه باندې هم ځای په ځای ریډارونه لګېدلي. دا تاسو صحیح کوئ چې 200 کیلومیټرو نه جهاز ولید د دې ځای نه. د پاکستان او انډیا چې اوسه پورې دا اوسنی جنګ شوی بچې که نه نو د 190 کیلومیټر او د 200 کیلومیټر نه دلته جهاز چت کي دلته او هغلته د انډیا جهاز 200 کیلومیټره بیانډ ویجوال رینج ورته وایي چې په سترګو ښکاري نه مخامخ هېڅ هم نشته. دلته نه بټن دباو کړي میزایل ورشي او هغه هیټ کړي او هغه وغورځوي. دا ټول دا چل شوی دی، مخامخ نه ښکاري. نو دې ته وایي نو دا ګوره ریډارونه ډیټیکټ کوي چې جهاز هغه دې را روان دی دغه دې را روان دی هغه ټایم تللی دی. ریډار د 200 کیلومیټرو نه پته لګوي. نو اوس ګورئ بچې دې ته سوچ وکړئ جهازونو کې داسې طریقه استعمال کړي که نه لکه اوس څنګه تاسو دا ریډار وکتو چې د الکترومیګنیټک ویوز یا موږ دا وایو چې ویوز خارجوي یا لیزر شعاګانې هغه خارجوي داسې رواني داسې ځي او یو شي سره وجنګېږي او واپس راشي. ټیک شو؟ چې واپس راشي ریډار سیسټم هغه انالایز کړي، هغه دغه ته ورکړي او میزایل په هغه لار ور روان شي او هغه هیټ کړي. ټیک شو؟ اوس هغلته دا چې کوم جهاز را روان دی بچې که نه نن سبا داسې کوي چې په دې جهاز کې داسې چینجز راولي چې د ریډار له دوکه ورکوي. ده ته پته نه لګي چې دا شی را روان دی. صحیح شو؟ تاسو وکتل که نه چې ریډار دغه هغې سره وجنګېږي واپس راشي نو سیسټم ته پته ولګي چې څیز را روان دی دومره ټایم کې به راځي دا څیز دی فلاني ځای ته ځي دې خوا را روان دی کا خوا هغه میزایل ور روان چې هغه هیټ شي. جهاز کې هم داسې ایر هم داسې کېږي او سرفیس کې هم داسې کېږي. اوس ګورئ بچې هلته ریډار دی هغې شعاګانې راغلې داسې دې سره وجنګېدې نو یا خو یې داسې چل کړي چې دې کې داسې ګولایي غوندې راوستي لکه اوس مثال په طور تاسو ګورئ دا جهازونه ټول دې کې ګولایي وي. نو چې څنګه دې سره شعاع وجنګېږي نو هغه بل طرف ته لاړ شي دا دې وخوېږي وي. صحیح شو؟ دلته هم وخوېږي یا دلته راغله ولګېده داسې لاړه شي هغه واپس ریډار نه لاړه نه شي. نو یا خو دا دوکه ورکړي یو دا طریقه ده چې دې تاسو ګورئ ټولو جهازونو کې د هغې شکل یې داسې جوړ کړی که نه چې هغه شعاګانې ډایورټ کوي لیږي بل طرف ته واپس کوي نه چې هغه ته بیا پته ولګي ریډار ته. صحیح شو؟ ریډار کومې شعاګانې لیږي هغه بل طرف ته ځي ده ته واپس یې نه راپرېږدي. بله طریقه څه کوي بله دا یو خو د ډایورټ کولو والی طریقه شوه. بله طریقه به چې دا ده که نه چې د دې میټیریل داسې جوړ کړي که نه د دې میټیریل چې دې سره شعاع وجنګېږي نو وینیسي نه یې پرېږدي ابدار وکړي ځان سره جذب کوي. د دې میټیریل داسې جوړوي چې هغه جذب کوي واپس کېدو ته نه پرېږدي. نو چې ریډار ته هغه خپله شعاع واپس نه ځي نو هغه ته به څه پته لګي نو لاړ شي نو دی به په سر ورورسي او هغه ته پته نه ځکه چې شعاګانې خو هغه ته واپس ځي نه نو هغه غریب پټې سترګې پرېږدي. یو بله طریقه ده یو بله طریقه خطرناکه دا ده چې دا جهاز نه دی دا جهاز چې کوم روان دی دی خپله شعاګانې خارجوي نو هغه غریب ته پته نه لګي چې دا زما شعاع دا ما د خپله راغه او که دا د بل چا ده هغه ګنګس کي. لکه اوس مثال په طور ګورئ ریډار
سویوز خارجي هغه روان دي هغه یو سیس سره لګي او واپس راځي کنه نو هغه یو خدای دی چې هغه کې یو دا دغه چې یا ابزارب کوي یا ډایورټ کوي خو هغه کې دریم یو دغه دی چې د خپل هغه شان دغه خارجي نو چې هغه خپل خارجي نو د پته نه لګي د دې مطلب جیم کو نه مطلب د پته نه لګي چې څنګه چلو دا تاسو چې څنګه یو جمعه ته ورشي اول ته جیمر لګیدلی او ته بیا ستا موبایل او ستا سیګنل کار نه کوي دا ولې هغه د دنیا داسې قسم دغه سیګنل خارجي چې دا بار نه کوم ستا د موبایل سیګنل راځي کنه تعالی په ټلیفون راځي تعالی په دغه راځي ستا موبایل هغه نه پیژني د تقریبا ته پته نه لګي چې دا کومه غاړه نه راځي خبره پوه شئ نو دا سټیل ټیکنالوژي زما مطلب دا و چې سټیل ټیکنالوژي دې ته وایي کنه چې جهاز میزایل یا نور داسې څیزونه هغه کې داسې خاصیت هغه یې چولې وي چې هغه رډار نه پټي یو بل کار کوي رډار مثال په تور بچي دا اوچت لګېدلی دلته تاویل کې راتاویل او دلته جهاز روان دی کنه نو جهاز کې دا خاصیت واچي چې دې ښکته الوتي شي ښکته ار یو جهاز ښکته نشي الوتي ګوري نو دې ښکته راځي کنه نو دا ګوري رډار تر روان دی دا ونی کنه او دې دلته روان دی ښکته لاندې پرواز کوي نو دا لاندې پرواز چې دی کنه چې دا یو سټیل خاصیت دی ځکه چې رډار اکثر په بره ځایونو پروت دي که ستاسو خیال وي اوچتو ځایونو باندې چېرته په غرې لګولی چېرته په ګاډي باندې لګولی او د هغې جنډۍ ډېر اوچته خېجولي نو هغه چې دی د هغې چې کوم ویوز دي هغه بره ځي او جهاز د هغې نه داسې ښکته روان وي نو هغه ډیټیکټ نه شي صحیح شو بچي ډېر خبرې داسې دي او نن سبا پاکستان چې کومه دغه کړي دي نو دا ټول څیزونه استعمال کړي دي هغوی ولې باقاعده الکترونیک سیسټم یې جیم کړي دي نن سبا یو دا خبره خو ختمه شوه دې ته وایي سټیل ټیکنالوژي چې دا په ټولو جهازونو کې تاسو وګورئ بچي دغه کې نه دی دا چې کومې دا ډرون نه دي دا ډرون که تاسو وګورئ هغه داسې شکلونه یې وي داسې هغه دې دپاره وي که نه چې یو سایډ یې ورته داسې جوړ کړئ نو که دې خوا نه دغه راځي ویوز راځي هغه داسې کړي بیا ورکې داسې یو دغه جوړ کړي که دې خوا نه راشي نو هغه په ښکته ځي هغې کې ټول بوډونه داسې جوړ کړي نو دا ټول سټیل خاصیتونه دي دې ته وایي سټیل ټیکنالوژي او دا په ټولو جهازونو کې نن سبا په ټولو چې لکه مطلب څوک جهاز اخلي که نه نو هغې کې لومبۍ خاصیت د سټیل ګوري چې دې کې چې دا رډار نه پټېدی شي که نه شي پټېدی صحیح ده ځکه چې هلته ته اوچت شي نو رډار دلته راواخلي او هېډ په سلونو کیلومیټره ته به لا ځان تیارې او میزایل کې په سر را رسېدلی ته دغه ته بټن تم دې تم سم نه شي چې بټن ووهي او والوتې انجکټ کېدلی صحیح ده بچي نو دغه ته وایي سټیل ټیکنالوژي